خبره د زمانه مولا مهرباني باندې بیا مخکې ان شاء الله نن انتظار امام زمان باندې ما ځنې خبرې کوونکې دي ان شاء الله. موږ دې دا ویلي دي چې یاره امام زمان کله راشي توره به ورسره وي بس چوکې مخته راځي هغه معاف کوي نه. رسالو کې یوه مؤمنه وه بزرګه مؤمنه یعنی بوډیې هغه ته مخکې چا وویله څه خدای د امام ظهور باندې تعجیل وکړي نو هغه به ویلو چې دا دعا ما کوه. چا ورنه تپوس وکړو نو څه ویلې موږ خو غواړو چې امام راشي ورته ویې څه مه راسي وي څه اورېدي ده نه دي چې امام راشي یې به سرونه کټ کوي. څه کې یو کانسپټ دشمن د موږ ذهن کې امام زمان په باره کې چینولی چې امام راشي بس تورې به وي. امام مهربان دی. امام هغه بهجت وي چې امام والدینو نه زیات مهربان دی. یو بچه کور کې یو شراب څښي یا نشې کې یا بد بچی دی تاسو ټول پلاران یو تاسو کیدای شي هغه سره خبرې نه کړو خو هغه تاسو کور نه نه وباسو ویلې تا پلار زړه دی چې کله یو عام پلار هغه خپل بچی کور نه نه وباسي استاد پې نهیان وي چې هغه امام چې هغه والدینو نه زیات مهربان دی دا څرنګه کیدلی شي چې هغه وړو وړو خبرو باندې موږ تاسو خپل در نه وباسي. وي چې کله د مو عرفا وي چې کله د مو اعمال زمانې مولا ته پیش شي نو وي چې کله د مو اعمال امام وکسي که چېرې هر شب جمعه باندې د مو اعمال زمانې مولا ته ځي وي کله د مو اعمال وکسي که اعمال د مو ښه وي زمانې مولا مو دپاره دعا وکړي جزاک الله یعنی پلار خدمت ته کړی دی لمونځ ته کړی دی خو که کله وکسي څه دی جوان دی مؤمن ګناه کړي دی وي څه زمانې مولا سترګو نه اوښکې روانې شي لاسونه اوچات کړي پروردګاره د ما عملنامې نه اعمال واخلې د ما دی ګناهګار شیعه عملنامې کې ولیکي. څومره مهربان دی. آدم علیه السلام نه ونیسه پیغمبر پورې بیا امام علی علیه السلام ونیسه امام حسن عسکري علیه السلام پورې دا امامان پیغمبران یوې موقع کې داسې حالت راغلی دی چې دوی خپل قوم دپاره بددعا کړي دی. مولا حسین کربلا کې بددعا کړي دی. امام علی علیه السلام خپل قوم دپاره بددعا کړي دی. یو صرف زمانې مولا دی چې هر شب جمعې مو ته ژړو خو اوسه پورې بددعا نه دی کړي. وي چې دغه دعا امام وکړي قیامت ورځ به شي د مؤمن په لاس کې عملنامه نیولې وي پروردګاره د ځینې عمل ما نه دی کړی ته څرنګه د ما عملنامې کې شامل شه فرشته به راشي تا نه دی کړی خو د تا یو مهربان پلار و د تا یو دلسوز پلار و چې هغه تا سره مینه کوله هغه ته بچی ګڼلی تا پلار نه و ګڼلی هغه نشو برداشت کولی چې ته جهنم ته لاړ شې د عمل تا نه دی کړی دا زمانې امام خپل عملنامې نه راخیستلی تا عملنامې کې اچولی دومره مهربان دی زمانې مولا. د اونغه حسین مسیح نه دی څه هور زه یو ذکر کوم یو کردار د هور دی خبرې ډېرې دي د مهرباني امام زمان خو باید یوه خبره زده کړه چې امام رضا علیه السلام وي چې زمانې امام چې کوم وي هغه د تا مهربان پلار دی. پلار انتقام نه خلي خپل بچي نه. امام انتظار د کربلا کې هور چې ورمن یې وژړولې خو چې کله پښیمان شه د تکبر توري لاسو باندې چیخ له بچي تیګو چې ما په لاسونه وتړه کله روان شم دا سوچ کوي چې مېړنی به ما پرېږدي که پرېږدي ونه کړي خو چې کله خیمو طرف ته روان شه پیل یې څه ولیدلو ټولو نه پیله علمدار نشان راخیستی دی د هور استقبال دپاره روان دی. هور کله راغلل وي چې مولا حسین خپله په ذوالجنه باندې سور شه د هور استقبال دپاره راغلل. کله هور مولا حسین ولیدل په منډې منډې راغله د مولا په قدمونو په څپولو کو مولا تا ولې زحمت وکړم وي زه هادي یم ته هدایت یافته شوې خو یوه جمله به درته وکړم دوستانو مؤمنانو یقین وساته چا چې د ورمنې زهره قدر کړی دی که هغه ته خدای مقام ویر کړی دی. هور ته دا مقام لعنت الله علیه السلام ویلې جوړ شه د ورمنې زهره قدر یې وکړه کله د مولا حسین د ذوالجنه زین ته لاس واچول مولا ورته کو هور د تا مور د تا
غم کې کښېنه یم دې سترګې اوچتې کې مولا زه هم درته ویلی شم خو د تا مور زهرا دی د ورمنې قدر وجې نه هور لعنت الله نه علیه السلام جوړ شه وی مولا معاف ته کوم وی څرار ولم د تا استقبال دپاره خو معاف مه کېږه وی نه مولا د تا قدرمنه خور زینب مه ژړولی دی زه معاف کوم که معاف ته نه کوم وی هور زه د تا ته خپل ورور نه وي ورور معاف یې که ورته خپل ورور نه وي کله زه تا ته ورور نه ویم د ما خور زینب هم ته څه کې معاف کړي بس امام زمان د عمدي امام حسین مسیح دی لہذا دغه کوم سوچ یې د مو ذهن کې اچولی دی څه ډار کړي یو زمانې امام نه دا پکار دی موږ دغه سوچ څه کړو ختم کړو